بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد. په دې کې هیڅ شک نشته چې د اسلام ښکلی دین د عیب نه پاک، د شکوک او ابهامو نه پاک دین دی، او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت ته مکمل د خیر او د شر د فیدې او د نقصان ټول خبرې کړي دي، هر څه ورښودلی دي. د امت ته هر څه عبادات، احکامات، اخلاقیات، آداب دا هر څه په پوره طریقه باندې رسولی دي، او د دې د پاسه دا دین مکمل شوی دی، او د دې باندې دلیل د حجة الوداع هغه آخري آیتونه دي چې په دغه ورځ باندې نازل شوي دي چې دین مکمل شوی دی. نو د دې نه وروستو انسان لا مؤمن لا دا ندی پکار چې هغه په دین کې کمی یا زیاتې وکړي، بلکې دا جائز ندی چې هغه په دین کې کمی یا زیاتې یا د ځان نه داسې یو کار راوباسي او هغه دین ته منسوب کړي، اگر که هغه نیک او ښایسته کار ولې نه، اگر که هغه د یو غټ جماعت او د تنظیم په سطحه باندې کار ولې نه. لیکن دلته د مسلمانانو یو غټه المیه دا ده چې د اختلاف مختلف فیهي مسائلو کې ډېر زیات ځانونه غورځوي، او د هغې نه یو مسله چې په دې ورځو کې هغه تاویږي راتاویږي، هغه د عید میلاد النبي مسئله ده چې هغه په دې ورځو کې ډېره زیاته په سرکاري لیول باندې هم اوچتیږي، په ځینې ځایونو کې هلته چې کوم د مختلف رسمي شکل باندې چوټیانې هم ورکول کیږي. دلته اصل یو څو خبرو ته ډېر زیات سوچ پکار دی. د کم شیز چې اصل په شریعت کې میلاو نشي، هغه د ثواب په نیت باندې کېدلی نشي، بلکې په هغې کې بالکل ثواب شته دی نه. د هر هغه کار چې اصل په شریعت کې نه او د هغې اصل موږ ته میلاو شوی نه او هغه وروسته جوړ شي، د ځان نه ایجاد شي او هغه دین ته منسوب شي، هغې ته بدعت ویلی شي، او دغه بدعت چې کوم دی دا ګمراهي ده. نو د دې نه وروستو راځو یو څو سوالونه کوو او هغې کې یو غور کوو، سوچ پکې کوو چې دغه سوالونو کې چې دې جوابونه موږ له څه نتیجه راکوي. اولنی سوال دا دی چې آیا عید میلاد النبي د دې ثبوت په قرآن او په سنت کې شته او که نه؟ دویم سوال دا دی آیا اهل بیتو، ازواج مطهرات، اصحاب کرام او همدغه رنګې د هغې نه وروسته تابعین او تبع تابعین، آیا هغوی دا عید مناو کړی دی او که نه؟ آیا هغوی دې ته ترغیب ورکړی دی او که نه؟ همدغه رنګې دا نن چې کوم د محبت تقاضا کیږي، آیا صحابه کرامو کې دا محبت نو؟ آیا د دې خلکو د دې زمانې خلکو محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحابونه نعوذ بالله ډېر دی؟ آیا د دې محبت تقاضا دې حد ته رسیږي چې هغه د ځان نه بدعت جوړ کړي؟ د داسې محبت حکم هغه څه دی؟ که چېرته اصحاب او همدغه د قرون اوله خلک وګورو، ائمه وګورو، د مدینې فقهای سبعه وګورو، همداسې نور خلک وګورو، آیا هغوی دا کار کړی دی؟ ترغیب ورکړی دی؟ خپلو شاګردانو ته یې ویلي دي چې دا کار وکړئ؟ همدغه رنګې که سوچ وکړو د عید میلاد النبي د پیدایش تاریخ په سیرت کې چې کوم دی مختلف ورکه، دویم، دریم، شپږم، نهم او 12 ربیع الاول، آیا دا اختلاف په دې باندې دلیل نه دی چې د هغه وخت خلکو دا اختر نه مناوه، دا په اسلام کې نه و؟ آیا دا ثواب هغوی نشو ګټلی؟ آیا دې ثواب کې د هغوی حصه نه وه؟ همدغه رنګه دور نبوت کې تقریبا 30 کاله مسلسل دا ورځ راغلی ده، 30 کاله مسلسل دا ورځ راغلی ده، صحابه کرامو دې نه فایده ولې نه ده اخیستې؟ همدغه رنګې بیا د دې د پاسه داسې عقیده ساتل چې په دغه محفلونو کې چې کوم د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه محفل کې حاضریږي، نو ډېره عجیبه او د افسوس خبره ده. هغه محفل چې په هغې کې زنانۍ، هغه محفل چې په هغې کې فحشای، هغه محفل چې په هغې کې د سنت نه خلاف کارونه کیږي، آیا په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضریږي؟ همدغه رنګې که چېرته داسې وی، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروستو صحابه کرام چې هغه به هر وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدن ته بقرار او د هغې ملاقات ته بقرار او د هغې مجلسونو ته بقرار او د مرګ نه بعد د هغه مجلسونه ختم شول، نو آیا صحابه د دغې مجلسونو دا فایده نه اخیستله؟ آیا د هغوی په دې کې څه حصه نه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کال راځي راشي په دې ورځ باندې کښېنئ؟ دا ټول په دې باندې دلیل دی چې دغه جشن، دغه عید، دغه ورځ مناول دا یو بدعت دی، دا ګمراهي ده، او هره ګمراهي چې کوم دغه انسان د اور طرف ته بوځي. همدغه رنګه بدعتي انسان د هغې یوه نښه ده چې هغه به یا کمزور حدیث جوړی
یا به د کمزوري او د ځان نه جوړ شوي حدیث باندې عمل کوي. په دې دواړو حالاتو کې چې دا د خپل بدعت نه توبه ونه باسي، خپل بدعت پرې نه دی، توبه هم نه قبلیږي او د قیامت په ورځ به هم رسوایي او دغه رنګه بدنامي د هغې په مخ باندې وي، هغه به خلکو ته ښکاره کیږي. لہذا د دې عادت نه او د دې کار نه لرې کېدل پکار دي چې کوم د سنت طریقه د صحابه کرامو نه ثابته ده، د ائمو نه ثابته ده، د فقهاو نه ثابته ده، هغه راخپلول پکار دي او دغه بدعاتو نه ځان لرې کول پکار دي. دا د افسوس خبره ده چې د بدعاتو ته نن دونه رواج او عادات ورکړی شوي دي چې بالکل مکمل طور هغه فحشا پکې رادنه شوې ده، ګناهونه پکې رادنه شوي دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو مخالفت پکې دی. حال دا چې موږ ته حکم شوی دی په قرآن کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع وکړي، د هغې سنت چې کوم دی هغه عام کړي، نشر کړي، همدغه رنګه د هغې خبرو باندې د بل چا خبرې مه مقدم کوئ. نو چرته عید میلاد النبي ثابت وی نو موږ ته به دا هم راښودلی وی چې دې سره سره د دې د پیدایش ورځ چې کوم دی هغه هم تاسو منووئ. الله رب العالمین دا دعا کوو چې الله رب العالمین موږ او تاسو صحیح عقیده او صحیح دین را په نصیب کړي او الله دې موږ او تاسو دغه عبادات، دغه بدعات او خرافاتونه الله رب العالمین موږ او تاسو وساتي. وصلی الله علی النبي محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.